الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه مدرار الله دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه ستاسو وړاندې حاضر یم. موږ سره زموږ د دارالافتاء رئیس او نگران حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات مولا علیه تشریف فرما دي. نننی زموږ پروګرام د پنجپیریانو یو څو اعتراضات دي، هغې باندې موږ خپل پروګرام ریکارډ کوو. مفتی صاحب اولنی اعتراض هغې چونکې مونږ پروګرام ریکارډ کړی و مخکې، نو هغوی د مناظرې چیلنج رالیږلی دی. دویم دا ده چې هغوی وایي چې یاره تاسو مونږ ته وایي چې تاسو کنځلې کوئ، نو ستاسو خلک ستاسو علما هغه هم کنځلې کوي. دا د هغوی جواب دی. او دریمه خبره دا کې هغوی چې یاره تاسو په موږ باندې دهشتګردۍ الزام لګوئ، نو ستاسو خلک دهشتګردي کې ملوث دي، موږ نه یو. او دوی وایي چې که مونږ دهشتګردي کړې وي نو موږ ته زموږ ثبوت وړاندې کړي دهشتګردۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د نن کوم پروګرام چې لایف ونه شو مولانا صاحب او موږ سره ډېر سوالونه را خلکو را لیږلي، دغه لایف پروګرام ټایم تاسو وښودو منګل په ورځ باندې انشاءالله به دا لایف وي 9 نه 11 بجو پورې منګل په ورځ انشاءالله. او بله دا خبره چې د پنجپیریانو یا داسې سوالونو به انشاءالله آینده به مونږ جواب نه ورکوو، دا اخیری جواب دی. بس آینده داسې د پنجپیریانو متعلق سوالونه راشي یا فرقویت متعلق سوالونه راشي نو هغه به مونږ تاسو نه رامخکې کوي مولانا صاحب. دا اخیری جواب دی. مونږ خو وایو چې که پنجپیریان دي، که ممتیان دي، که حیاتیان دي، که بریلیان دي، که وهابیان دي، که دیوبندیان دي، که هر څوک دي مسلمانان دي، نو دا قصدن خدا نه غواړي چې موږ د جهنم ته لاړ شو. د ټول په خپله لاره باندې الله پاک غواړي، جنت غواړي، په خپله لاره روان دي. که زما په نیز یا ستا په نیز باندې په غلطه روان دي، کم علمۍ په وجه باندې، خو قصدن خو نه کوي که نه مخلص دي، نو دا معذوره نه دي بیا دا خلک. نو موږ وایو دا ټولو پسې لمنځونه هم کېږي، دا مسلمانان هم دي. فرقوریت ته موږ ډېر سخت مخالفت کوو. خو پنجپیریانو ته مونږ دا ویلي وو چې تاسو کنځلې زیات تر کوئ، تاسو کمنټس کې کوئ، ویډیو چې ګورئ، تاسو مشران یې کوي، دا کنځلې مه کوئ. د دې جواب دا و چې تاسو ویلي وه چې او کنځلې بدې دي چې هر څوک یې کوي، تاسو وایئ چې تاسو ولی کوي. نو مونږ وایو چې زمونږ ولی کوي که تاسو ولی کوي، په ټولو د الله لعنت وي. تاسو پې لعنت ووایئ که نه. تاسو وویلې چې یاره تبلیغ وله ما وایي چې تاسو ملایان زه نه تبلیغ پسې خبرې کوي، تبلیغ ښه لاره ده. تاسو وایئ چې یاره د تاسو وله ملایان تبلیغ پسې خبرې کوي، ما ته کتابونه رالیږئ تاسو. نو زه په هغې لعنت وایم چې څوک په تبلیغ په نفس تبلیغ پسې خبرې کوي، که زمونږ دي او که ستاسو دي، تاسو پې لعنت ووایئ که نه. تاسو د خپل ډلې کې چې موجود خلک دي وایي څوک تبلیغ پسې خبرې کوي، مونږ په هغې لعنت ووایو، لکه توصیف تاسو سره په ښکاره خبرې کوي. بل څه شی دی هغه پنجاب والا معذرت کوو، هغه پنجاب والا چې کوم دی حزر حیات، هغه په ښکاره په تبلیغ پسې خبره کوي، نفس تبلیغ پسې تبلیغیانو پسې نه. نو تاسو ووایئ چې هر څوک دی، که زمونږ ویلی که ستاسو دی چې تبلیغ، خو تاسو ښه کار وایئ تبلیغ، نو ښه کار چې څوک مخالفت کوي نو هغه پسې په هغه باندې لعنت ووایئ، لکه مونږ پې لعنت ووایو. زمونږ کسان کې دي که ستاسو ویلی چې کنځلې کوي یا تبلیغ خلاف دي، مخالفت دي کې په ښکاره بدرت پسې وایي بغیر د دلیل نه، نو په هغې باندې مونږ لعنت وایو، تاسو پې لعنت ووایئ. دغه جواب دی. داسې جواب دی تاسو چې کومې ویډیو جوړې کړې ما ته مو جواب را کړی دی، داسې جواب نه چې زه کنځلې ځکه کوم چې ستاسو والا کنځلې کوي، چې هر څوک یې کوي، که زمونږ دی او که ستاسو دی، مونږ پې لعنت وایو. هغه عوام چې مونږ تاسو له په مدرسو ته چندې راکوي، زمونږ طالبان یې خوري، زمونږ استادان چندې خوري، هغه عوام چې زمونږ د کمنټس ګوري، د مونږ کنځلې ګوري، د ویډیوګانې ګوري، په ترجمه کې مونږ روانو قرآن مخې ته یو کنځلې کوو، هغه عوام به په زړه کې څه وایي چې زمونږ پیسې خو ضایع شوې. مونږ عوام وایي چې په مدرسو کې داسې تقوا والا خلک تیار شي چې په هغې په ژبه باندې کنځلې نه راوځي، داسې د ځکه چندې راکوي، پیسې راکوي مونږ ته. او که ستاسو کردار وګوري ښکاره باندې په میډیا باندې شروع وي، نو دې کردار سره به عوام تاسو نه متنفره شي، زمونږ تاسو ټولو نه متنفره شي. مونږ دا وایو. دویمه دا خبره چې تاسو یې مناظره او په څه باندې مناظره وکړه، مونږ خو تاسو ته معذوره وایو، که غلطي هم کوئ مونږ تاسو ته صحیح مسلمانان وایو، مخلص وایو. نو تاسو سره البته څو خبرې داسې دي په پنجپیریانو کې د مناظرې ولا څوک شته نه چا سره مناظره وکړي. یو کس تاسو کې موجود و مفتی منیر شاکر صاحب، هغه تاسو اعلان وکړو چې بهارات مو وکړه د هغه نه، هغه سره که سړی کینی احقاق کې حق دپاره سړی ور سره کینی، خبره ور سره وکړي، مناظره وکړي، نو هغه سره مونږ هغه ته مونږ چیلنج زمونږ هغه طرف نه قبول دی، هغه سره کینو، مناظره هم کوو. نوره پنجپیریانو کې کس نشته، نو تاسو بیا ولې چیلنجونه کوئ؟ تاسو خپل مناظرې کس وایاستو د جومات نه، هغه تاسو وایاست، تاسو هغه وایاست.
او البته هغه عالم دی مفتی دی هغه په ژبه باندې اوسه پورې داسې غلطه خبره مونږ نه دی اورې کنه تاسو مخې ته راولې هغه سره چې کم ملګري دي پنځپیریان ټول داسې دي چې غلطه خبره قطعا نه کوي چې کم د علما کرامو طلبه کرام مقام دا هغه مینټین ساتلی دی هغه سره مونږ کیرو هغه ته مونږ هغه چیلنج مونږ قبول لی او هغه طرف ته مونږ هم چیلنج ورکوو چې په هر ځای کې تتا مفتی منیر شاکر سره په مناظرې دپاره تیار یو نوره پنځپیریانو کې یو کس سره نه کینو پنځپیریانو کې چې کم سپینګیري علما کرام دي شیخ الحدیث دي هغو کردار تاسو په خپله باندې ولیدو مونږ ولیدو سعی کول حق خبرې نه خبر نه وو ډایرکټ کې قضا وکړه فتوا ورکړه داسې مفتیان تاسو کې جوړه داسې قاضیان چې هغه خبره یو طرف ته اورېدلې نه په یو طرف باندې فیصلې کې دا کم کتاب لیکلي تاسو وګورئ دغه الاشباع والنظائر لیکلي دي چې داسې فیصلې نه کېږي چې یو خبره تاسو ته یو طرف نه راشي او بل سړی انکار کوي مفتی منیر شکر انکار کوي چغې وایي چې زه د نه یم منکر حدیث نه یم چغې وایي او ته وایي نه یې په زور وایي ته بس لکه زمونږ زره کسان دي پنځپیریان وایي چې مونږ عذاب قبر منو زمونږ کسان وایي چې نه مس نه به مانې په زور باندې په مرۍ کې خپا پې لګولي چې نه ووایه چې نه یې منه عذاب قبر پنځپیریان که عذاب قبر مني کیفیت کې فرق دی دارنګې په مفتی منیر شکر صاحب وایي چې زه نه یم منکر حدیث دوی ورته ته منکر حدیث مفتی منیر شکر سره زمونږ اختلاف شته مناظره ورسره زمونږ روانه ده مناظره به ورسره کوو خو لیکن دا معنا نه چې کومه حق یا به حق په باړې کې ټول خلک په دې ګواه دي چې کله د حکومت سره جنگ راتلو نو مفتی منیر شکر ته راووتو شرک جړه ختمه کړه دومره لوی کار یې وکړو کنی اوس په باړې کې ټول د روټۍ به چا وخوړه نو روټۍ نه پاس پر پاسې حق هو چغې به دا پیر واله خو د منیر شکر صاحب دغه کردار دی چې هغه دغه شرک بنیاد لري چې کله حکومت سره جنگ راغو دهشتګردي دی راووتو یې زه نه کوم چغې یې وولې په اف ام یې وولې چې زه حکومت سره جنگ نه کوم زه ووتم دا لاړم نو تاسو ولې وایئ چې باړې کې هغه کردار ټیک نه و هغه دهشتګردي خورا کړې دهشتګردي نه ده خورا کړې نوره اختلاف زمونږ شته هغو سره په مسایلو کې تویز په باره کې یا ده نوره څومره مسایل دي هغه سره مونږ کینو خو لیکن دا دروغ په هغه باندې باندې وایي زمونږ د ډلې کس نه دی مونږ وایو چې دروغ په هغه باندې وایي کنځلې مه هغه وله ډلې وله الحمدلله کنځلې نه کړي بله دا خبره چې تاسو وایئ چې مونږ دهشتګردي ځکه کوو چې ستاسو کسان دهشتګردي کوي دا جواب نه دی داسې وایه چې دهشتګردي د ملک خلاف دا ملک ته فایده نه ورکوي دا غیرو ته امریکې ته برطانیې ته انډیا ته فایده ورکوي وایي دهشتګردۍ نه زمونږ توبه ده که وایي ثبوت راکړه ستاسو پې خفا نه شئ بنیاد چې کله دهشتګردي ستاسو هغه مشر طاهر صاحب شروع کړه ټولو نه اول آیا تاسو هغه ته پته شته او که نه چې هغه په خر باندې حکومت ولې سور کړی فوجیانو په خر باندې مولانا طاهر صاحب ولې سور کړی په کلي کې په صوابۍ کې ته تاسو له پته دروغ نه والله دروغ نه وای ته په اوسو کې مشرانو نه په خر سور کړی د ویل چې دا سیاسي خلکو سره زما اختلاف ته ځکه په خر سور کړی نو فوجیانو سره سور کړی بیا خو سیاسي خلکو دې سور کړی فوجیانو صرف په دې سور کړو چې د کشمیر کې د انډیا حمایت کو دهشتګردي کوله د فوج خلاف خبرې کول په خر سور کړی یو ثبوت دا دی په سوات کې او صوفي محمد صاحب پنځپیری و منګل باغ په باړې کې پنځپیری ته خاطره ته ثبوت لا پرې ته داسې ځای راته وښایه چې ازه کې دهشتګردي شوي پنځپیری پکې نه بس خبره ختمه ثبوت څه لا غواړې داسې ځای وښایه البته که زمونږ کسان تاسو سره ملوث دي تاسو مونږ ته رالیږلي ثبوتونو ته په هغې باندې مونږ لعنت وایو چې څوک دهشتګردي کوي د فوج مخالفت کوي فوج داسې دی لکه چوکیدار نو غل سړی اول چوکیدار وجني چې وای چوکیدار نه نو بیا بغلا کوي نو دوی وای د فوج کمزور شي دا دهشتګردیان دا دهشتګردي ول خلک دا وای دهشتګرد چي دي هغه وای چې د فوج ته اخوا کانو پاکستان په اټم باندې به عملاو کې چې فوج ته اخوا شي د پاکستان په سرحدونو به اعلی حمله کوي د پاکستان په اسلام به اعلی حملاو کې چې د چوکیدار ته اخوا کې چوکیدار فوج دی تاسو هر وخت د فوج خلاف جنگ کړی دی میجر عامر په فوج کې دانه نه د فوج خلاف سازش کړی دی نو بیا یې ډیسمیس کړی دی تاسو ته پته شته او کنه او تاسو طایب چې بیانونه په دې ګواه دي چې فوج خلاف بیانونه کړي د اوسه پورې لګیا دي ولې مخالفت نه کوي د هغې دهشتګردو چې هغه پاکستان ته نقصان رسولی په ښکاره دی بیانو کې که نه ویډیو چې کوي مفتی منیر شکر ته کنځلې کولی نو دلته دا بیانو کې چې زمونږ فوج مخالفت نه کوو میجر عامر دې توبه وباسي چې ما مخالفت کړی هغه پلار خو وفات شوی الله دې پرې رحم وکړي اخره باندې سور کړی شو دې نه علاوه تاسو ښکاره باندې ویډیو اوس حکومت ته مونږ دا اپیل کوو چې تاسو لا پته چې مونږ لا پته دی چې هر ځای کې پنځپیری چې د دهشتګردي کوي
نو چې مونږ له پته دی نو فوج ته پته دی جنسوي له پته دی نو تاسو ولې دله ډیل ورکړی دی د مرکز چې کم دی په هغې باندې ضرب ولګوئ. مفتی منیر شکیر یو ویډیو دی چې دی خلک منیر شکیر صاحب وایي دا زمانه دی خو خلک هغه اډیو کالی دی په هغې کې ویلي دي چې په بخاري اهل حدیثو سره چې مناظره کوي د بخاري ته غلط وایي چې په دا کم غی چې دا که نه ماخذ چې دا په هغې باندې ضرب ولګوئ. هغه منیر شکیر صاحب وایي زما اواز خلکو ریکارډ کړی دی چې په ماخذ باندې ضرب ولګوي. نو دارنګې ایجنسیو له پکار دي چې دوی کم مرکز دی په د ماخذ باندې ضرب ولګوي چې ته دهشتګردي ختموي که نه یې ختموي بیا دی بیا که مونږ پکې وینې توی چې د نورو پکې خیر دی به شهید بشو. خو که تاسو دهشتګردي ختموي د ملک نه د پنجپیریانو په مرکز باندې ضرب ولګوي یا د خراب اعلان وکړي په خر باندې دایم سور کې د طیب سه اعلان دی وکړي چې بیا مونږه د حکومت خلاف خبرې نه کوو چې څوک یې کوي هغې مخالفت په ښکاره وکړي. مونږ وایي چې څوک دهشتګردي کوي په هغې د لعنت وي. تاسو داسې ولې نه وایي څوک چې تبلیغ خلاف خبرې کوي په هغې د لعنت وي. که زمونږ کسان دي که ستاسو چې څوک کنځلې کوي په کمنټونو کې یا علما کرامو غلط تصویرونه جوړوي چې هر څوک علما کرام دي کومې پټۍ سره تعلق ته چې عالم دی چې خبرې پسې څوک کوي یا غلط تصویرونه لګوي چې زمونږ کسان دي که ستاسو دي په هغې مونږه لعنت ووایو. تاسو پې لعنت ووایه که نه نو دې سره بیا دهشتګردي ختم. نو دهشتګردۍ ختمولو لپاره مونږ اخر کې بیا اپیل کوو حکومت ته چې دې پنجپیریانو په د ماخذ باندې ضرب ولګوئ یا یې پوه کې کېنوئ یا مونږ سره کېنوئ. تاسو ته پته دی مونږ ته پته چې دا ځای کې دهشتګردي کړې نو بس پرس ته وکړئ که ملک نه دهشتګردي ختموئ که نه یې ختموئ دا غریب عوام دي دې ته مسلې جوړېږي. بهر صورت بیا به پنجپیریانو له مونږ جواب نه ورکوو. بیا مونږ پنجپیریانو له سوال کوو مینت کوو چې کمنټونو کې کنځلې ماره کوئ. مونږ خبره چې وکړه د دې جواب قطعا ماره کړه. ستاسو جواب مونږ ولیدو وایي چې وهم دې چېرته اواز دې چېرته دی ستاسو اواز مونږ ته پته ولګېد. یو سړی و که نه چې کله به وال خوړو نو په لاندې مخرج به اواز راوتو نو سړي ورته وایي کم چې ضارب و چې وهم دې کم دی کې اواز په کم مخرج راوځي. نو دارنګې ستاسو ته مونږ څه وایو تاسو څه وایئ نو لہذا تاسو جوابونه مونږ ولید تاسو بل مخرج نه اوازونه راوباس. هیڅ قسم جواب مونږ له ماره کوئ کومنټس کې ما ښه وایه راپسې ما راپسې بد وایه او ما مونږ ته دارالافتا ته بیا سوالونه رالیږئ تاسو باندې به انشاءالله بیا جواب نه درکوو. او کنځلې چې تاسو کوئ د عوام چې کم عوام تاسو له چندې درکوي ستاسو مرکزونو له په هغې به مونږ لعنت وایو. داسې کسان تاسو ته یې راوایي چې څوک کنځلې کوي دا نه ملا دی او نه طالب دی او نه مسلمان دی. حدیث کې راغلي چې مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی. نو داسې سړي پسې لمونځ نه کي بطور عقیده تاسو پسې لمونځ کي کنځلې کوي به لمونځ در پسې نه کي. دا فتوا به مونږ بیا جاري کوو. الله پاک دې مونږ ته او تاسو ټولو له د عمل توفیق نصیبا کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.